بسم الله الرحمن الرحیم د نیک خپلونې سره زه یم سید کبیر علي شاه. دا وخت موجود یم کم افغان کډوال چې روان دي د هغې پټریله کې. دا وخت ما سره یو بابا موجود دی، د هغې سره به خبرې اترې کومه چې بابا څومره وخت په پاکستان کې تیر کړی دی، بیا خصوصي په پاکستان کې په کومه صوبه کې پاتې شوی دی. بابا اول راته خپل نوم وښایي. ایمانو اکاخیل ده. اکاخیل اکاخیل دا راته وایي کاکا جانه چې تاسو پاکستان کې تیر کړی او بیا په پاکستان کې په کومه صوبه کې پاتې شوي؟ یاره موږ 40 کاله به وتلي. ښه جي 40 کاله په میاواله باندې پاتې شوي یاست. میاوالي کې پاتې شوي وئ. خاص میاواله کې څو ورځې م کېږي چې میاوالي نه تاسو راوتئ او په دغه لنډي کوتل روډ باندې روان بارډر کراس کوئ؟ نن څلورمه ورځ ده. څلورمه ورځ ده. څه مشکلات دي درته؟ بس مشکلات دا دی چې وروره یتي حکومت یو هغه وکړ اعلان چې وځئ به یتي موږ پسې ګاډي راوسته یتي پسې راووتو او نور نه خفه یاستو وروره نه مې موږ ته تکلیف رسولی په داخلي کې خالي بس هغه وکړه چې تاسو به وځئ لازمي خامخا. پاکستان حکومت یا د پاکستان عوام نه خوشحاله یې چې ځئ؟ نه عوام موږ ته غږ هم نه ده کړی، حکومت نه موږ حکومت نه خفه چې لږ ټایم یې نور راکړی چې خپل کاروبارونه راغونډ کړی وي. داسې خلک و چې وروره د 2 کروړو کور به و مثال هغه یې په 2 لکه په 3 لکه خرڅ کړي مثال بس په ټانګ یې کړه. کاکا افغانستان ته روان یې هلته خپل ځمکه یا خپل کور شته؟ یا جای هم شته د خپل خو دا ده چې هغه مخ ړنګ سوی ده اوس مثال بمبار هر شي ختم کړی ده، ونې منې یو شی هم نشته غر ده. څه احساسات دي په زړه باندې څه دي ووایي زموږ حکومتي چارواکو ته وایي یا افغانستان ته ځئ هلته د خپل حکومتي چارواکو نه څه غوښتنه شته؟ دا ده چې مځکه اوس نشته حالان چې یو چېرته دومره ځای راکړی وای چې په کړولي م وای چې خپل کور هم جوړ کړی خپله زندګي به هم کوله خلاص. هو دا هغه ده، نور هغه نشته ده. زموږ د پاکستان د حکومت نه خوشحاله یې چې په بارډر باندې کوم کیمپونه لګولي دي نو د هغې نه مطمئنه یې؟ خوشحاله یاست ولې خفه نه یاستو؟ اوس خالي موږ دغه خبره ده چې وروره موږ په داخلي کې چې وروره ویل چې تاسو به وځئ په دغه ټیم کې که ونه وتئ وروره بیا به یو شی نه به د کور او نه به ته هو جره به ماړه او کور به پاتې نه دا خبره کړې کتې موږ ذکر رابار کړ. ماشومان خفه دي که خوشحاله یې چې ځي خپل وطن ته؟ ماشومان خوشحاله دي خوشحاله دي. ډېر ماشومان به داسې چې په پیله ځل خپل وطن ته دا ځي. خامخا اوس داسې د یو نیم سړی خفه وي که نه اوس وایي چې یاره چې د وطن کې مې وخت ډېر تېر کړی ده او لاړم ته. ډېره مهرباني کاکا جان، الله دې وکړي چې تاسو خپل وطن ته په خوشحالۍ لاړ شئ او زموږ د پاکستان د اړخ نه تاسو ته څه تکلیف میلاو نه شي. دا وخت به زو برس کسان مونږ سره موجود دوی ماشومان دي لوی دي د هغې سره به خبرې کوو، کوشش به کوو چې مونږ بره وخیجو او بره د کسانو سره خبرې اترې وکړو چې کسان څه وایي مونږ سره. دا راته ووایي چې افغانستان ته روان یې ټول راته په شریکه وایي په خوشحالۍ ځي که په خفګان؟ خوشحالۍ باندې په خوشحالۍ باندې روان یې. الله دې وکړي چې تاسو خپل وطن ته په خوشحالۍ باندې لاړ شئ. د پاکستان څه یادونه بوړې ځان سره؟ پاکستان هم یاد راځي او افغانستان هم یاد راځي. څومره وخت دې په پاکستان کې تیر کوو؟ کم از تو کم 8 سال. 8 سال دې تیر کړ، میاوالي نه راغلی؟ اوس په پیله ځل افغانستان ته روان یې که نه مخکې تللی؟ مخکې نه یم تللی، پیلې دفعه روان یم. مطلب تا خو راشه دې خو را مخکې شه خبرې وکړه. دا راته ووایه ته هم دلته پیدا شوی هم دلته غټ شوی په پاکستان کې، را مخکې شه لږ. پاکستان کې غټ شوي یم هلته پیدا شوي یم اوس روان یو. په زړه دې څه دي چې په افغانستان ته روان یې؟ څه احساسات دي په زړه باندې؟ احساسات دا ده خوشحاله وي. هغه هم 40-50 کاله مو سره هلته میاوالي کې او اوس روان یو کابل ته زندګي کې پهلې بار. نو کابل ته چې ځې په خوشحالۍ ځې، پاکستان نه په خوشحالۍ وځې، خفګان یا څه خوشته یې نه؟ خفان دا یم بس مرګري شرګري به لګو دی خفان خوشحالۍ باندې روان دي. ته را مخکې شه که ته ما سره خبرې وکړه د افغانستان جنډه دې هم نیولې. دا راته ووایه چې روان یې نو په خوشحالۍ ځې؟ هو په خوشحالۍ ځم. په خوشحالۍ ځې. څومره فیملي دی تا سره دلته کې په ټرک کې؟ فیملي خو داسې 50-60 کسان یو ښځو سره فیملي سره 3 کوره.
نو سبا کې مطلب چې لاړ شي دلته د کم کاروبار هغه په افغانستان کې هم شروع کې الله دیو کې چې ته کاروبار دغه کې شروع کې خپل او خپل ملک چې آباد کړي نو دا ښه خبره ده. یو نه یو ورځ به سړی خپل ملک ته به ځي. کا جانه دا راته ووایه چې افغانستان ته روان یې څومره عمر دی په پاکستان کې وشو دا راته ووایه. 13 کاله مې پاکستان کې شو ښه وخت هم تېر کړ خوشحاله زړه م تېر کړ. اوس روان یاستو خپل ملک ته خپل ملک جانان وطن ده خرم زو اولم زو خرم زو مخکې تللی افغانستان ده که نه تم په پیل ځل روان یې تم په پیل ځل روان یې خوشحاله زړه روانو بس دا خفګان دا ده چې شاته انډیوالان چې کوم سره ملګرتیا هغه هم خوشي کړ رانه پاتې سو. اوس به افغانستان ته ځو بس. څه مشکلات خو دلته نشته په بارډر باندې چې بارډر کراس کوئ یا په دغه روډ باندې څه مشکلات دا دي چې بس سهار نه نیولې تر دې مازدیګره پورې ګاډي ولاړ دي لاره بنده ده. مشکلات دا ده چې غونډه ورځ هم په ګرمۍ کې تېره کړه. الله دیو کې چې ستاسو مشکلات چې کم دی هغه یې ختم کړلی شي. څه کسان چې کم بره په ټریله کې ناست دي د هغوی سره زموږ خبرې اترې وشوې په خوشحالۍ روان دي. داسې کس هم پکې شته دی چې 30-35 سالې تیر کړي دي او په خوشحالۍ باندې روان دي. روان یو ټریله هم روانه ده ګورو چې مخکې څه کېږي خو د دغه خلکو ګیله هم دغه ده چې دغه خبرې اترې دغه شي نه دې وشي او دغه مشکلات دې د دې ختم شي. دا و زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم له راکوي اجازت د لوی الله په امان.